په اوداسه کې سورة الاخلاص 200 ځلو ویلو سره د 9 فایدې دا میلاوي. یو هغه فایده الله رب العزت د غصې 300 دروازې بندوي، مثلا دشمنی، قهر، فتنه وغیره دا الله تعالی بندوي. دویم فایده 300 دروازې د رحمت کولاوي. دریمه فایده 300 دروازې د رزق کولاوي. الله تعالی به د خپل غیب نه رزق دته ورکوي. څلورمه فایده د محنت نه بغیر به الله پاک د خپل علم نه علم ورکوي، د خپل صبر نه به صبر او د خپلې پوهې نه پوهه ورکوي. پنځمه فایده 50 کالو ګناهونه به الله تعالی دا معاف کوي. شپږمه فایده 60 ځله د قرآن شریف ختمولو ثواب دا به الله تعالی دته ورکوي. اومه فایده الله پاک به په جنت کې 20 محلونه ورکوي. محلونه به ای خو 20 محلونه به 20 چې د یاقوت، مرجان، زمرد نه به جوړ شوي وي. په هر محل کې به 80,000 دروازې وي. اتمه فایده 2000 رکعاتو نفلونو ثواب میلاویږي. یعنی دومره ثواب الله تعالی ورکوي د چې 2000 نفلونه کړي وي. 2000 رکعاتو نفلونه د کړي وي، دومره ثواب الله تعالی ورکوي. او نهمه فایده چې کله مړ شي په جنازه کې به 1,10,000 فرشتې دا شاملېږي. بل حدیث کې راځي د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام یو سړی د یو لښکر امیر جوړ کړو. کله به چې هغه د خپل ملګرو ته مونځ ورکولو نو هغې کې به یې قل هو الله احد ویلو. پس کله چې هغوی واپس راغله نو هغوی نبی علیه الصلاة والسلام ته د دې ذکر وکړو. نبی علیه السلام ارشاد وفرمایلو دغه تپوس وکړئ، د هغه نه تپوس وکړئ چې دا یې ولې کول، چې هغه به داسې ولې کول. پس هغوی چې کله تپوس وکړو د هغه صحابي نه نو هغه جواب ورکړو ځکه چې دې صورت کې د الله تعالی صفت دی او زه دا ویل خوښومه. سورة الاخلاص.